پټي ته وړاندې کوي. اوس د بلې وینا دپاره د پښتون قبایل جرګې شمېر نایب صدر حاجي رحمت الله پهلوان ته بلنه ورکوم چې دی راسي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. حاجي رحمت الله پهلوان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدر پښتون قبایل جرګه بابا قوم جخته امیر خانه کا او زموږ قبایلي عمایدین سیاسي زوما په مجلس کې ناست پنځري او قومي مشرانو په اجازه خبره خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې د 1901 سنې څخه چې مطلب انګریزان پر دې خطه راغلي دي په هغه کې چمن غټ اهمیت درلودی چې دا جکشن د ریلوې دا و دا روټ و او تاسو ته معلومه ده چې پر هغه باندې ډېره خواري شوې ده او زموږ په د تاریخ په پس منظر کې تاسو معلومه ده چې په 1926 کې د چمن های سکول کچاره دا ګرده تکمیل شو او نن د انګریزانو هله سلسله پر موږ باندې په خپله د حکومت پاکستان یا د نورو مستبد قوتو په وجه باندې چې موږ په نن د سپیشل اکنامک زون د سپیکه څه چکشلی دی زموږ پر دا باندې پر امن احتجاجي ریلی ده چې زموږ نوجوانان بېروزګاره کوي زموږ تجارت را ختموي موږ د محکومیو خواته بیایي موږ د غلامیو خواته بیایي لهذا موږ دا خبره اعلان کوو چې زموږ د قبایلي مشرانو په اجازه بلکې موږ د یو ملیازي قوم دپاره نه یو زموږ پښتون قبایل جرګه مقصد دا دی چې چیرې پښتون بلټ دی چیرې پښتون دی هغه نن د دیواره سره لګېدلی دي بېروزګاره شوی دی د بدامنۍ خلاف موږ بھرپور دا احتجاج کوو هر څوک چې زموږ په علاقه او په وطن کې دهشتګردي کوي او افراطفري کوي موږ د هغه غندنه کوو لهذا موږ دې وجې حال ته نه رسوي چې موږ قوم بالفرض په دا چمن کې چې اوسېږو په کلابلا کې درژوبه پورې یو یا دلته درشوراوکه پورې یو چې زموږ کمه مځکه دربار په ضد کې راغلې ده پر هغه باندې ګیټوې غواړو د هغه مراعات و معاوضه و سهولیات غواړو چې قانوني اهمیت لري پر پاکستان باندې وګورئ په پنجاب کې د انډیا پر بارډرانو باندې هم تاسو ته معلومه ده چې دغسې ګیټوې وي دغسې تقسیمونه شوي دي دغه بار لګېدلی دی او د 8 بجو څخه تر 4 بجو پورې خلک ځي او راځي خپل روزګار کوي خپلې مځکې وکرهڼې کوي تاسو ته معلومه ده یوه خبره دا ده اعلان یې کوو چې موږ دې بېروزګاره کوي نه موږ غواړو چې زموږ ته په دا علاقه باندې خپلې ګیټوې راکړي و موږ ته دې مراعات راکړي و موږ ته دې تعلیمي سهولیات راکړي د صحت سهولیات راکړي او سپیشل اکنامک زون فري زون موږ غواړو دا زموږ درینه مطالبه ده او بله غټه مطالبه هم دا ده چې موږ بیا دا درته وایو چې موږ په بار کې خپلې ګیټوې وغواړي چې زموږ کومې مځکې متارسره شوي دي یا زموږ کومې مځکې د بار په ضد کې راغلي دي د هغه په حواله باندې موږ حق لرو استحقاق لرو موږ یې مستحکم یو بلکې ګڼ پښتون قام یې د دې استحقاق لري چې د چا مځکه متاثره شوې ده هغه ته دې ګیټوې ورکړي وسلام ډېره مننه دا ولو د پښتون قبایل جرګې شمېر نایب صدر حاجي رحمت الله پهلوان چې د خپلو خیالاتو اظهار یې وکړي اوس به یو څو قرارداد عمل کې شوی دوی به د دغه قراردادو مطابق موږ ته بیا خپله رایه راکوئ د قرارداد د پېښولو دپاره د پښتون قبایل جرګې ډپټي جنرال سکرټري سردار محمود خان ته بلنه ورکوم چې دی راسي خپل قراردادونه پېښ کړي سردار محمود خان بسم الله الرحمن الرحیم زه به درې نارې کوم تی په زوره جواب راکړي زه وایم پښتون قبایلي جرګه تی به وایي زنده‌باد زه وایم چمن سپیشل اکنامک زون په سیپۍ کې تی به وایي غواړو یې پښتون قبایلي جرګه پښتون قبایلي جرګه پښتون قبایلي جرګه په سیپۍ کې چمن سپیشل اکنامک زون په سیپۍ کې چمن سپیشل اکنامک زون دا څو قرارداد دي تی ما ته تایید کړي موږ نام نهاد بلاک
شناخته کاټو کمیټه د فوري تحلیل سي او دا دې ختمه سي او زموږ پر خلکو باندې هره ورځ جبر دی چې شناخته کارت لاک دی شناخته کارت لاک دی او زموږ خلک موږ وینو چې سهار وختي راځي و دا نادراته ولاړې تر ماښامه پورې 15 ټوکنه نه یې کاټ شوي او بل زموږ دا قرارداد دی چې سبزي منډۍ مال روډ باندې چې کوم د هغو جایز حقوق دی هغه دې ورکول شي زموږ دا قرارداد دی چې د واده کام دي خپله رویه صحیح کړي او د لوډشیډینګ دورانیه دې کمه کړي آیا روز په ساره او په بازارو کې بجلي نه وي او د یخ د کبله په چمن کې ګیس هم نشته او زموږ د پښتون قبایلي جرګې دا قرارداد دی چې پر کوټه چمن شاراو باندې مختلفه چیک پوسټونه دي دا دې حکام بالا پورې تور ختم کړي زموږ د پښتون قبایلي جرګې دا قرارداد دی چې د شالباغ کسټم باندې لوی جمپونه دي او په دې کې ډېرې لوی حادثې شوي دي دا دې پورې تور ختم کړي زموږ د پښتون قبایلي جرګې دا قرارداد دی چې کوټه چمن شاراو باندې درې لوی جمپونه او هره ورځ ګاډیانې په دې کې اوښتي او دا دې حکام بالا چې زموږ اپیل دی چې دا پورې تور ختم کړي په هغه کې د شالباغ کسټم جمپ دی د محمد علي باوري د لیویس چک پوسټ جمپ دی د سید حمید کراس جمپ دی وسلام دا وکیل ته منظوره ده بالکل ډېره مننه دا نو د پښتون قبایل جرګې ډیپټي جنرال سکرټري سردار محمد خان چې خپل قراردادونه پیش کړه اوس د ټولو عزیزانو سره د توجه کوو را رسېږي زموږ د قوم سپین ږیری رهبر بابای کوم جناب عاطف تیمور خان اکا ته چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي جناب عاطف تیمور خان اکا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصلي على رسولنا الكريم المعروف المستعشي عليك طول إنسانان كاميابي دا الله په حکمو کې دا الله د رسول په طریقو کې ده د تمام کائنات باچا رب دی تمام کاروبار و شعبت ټول د الله دی ټول چې د رب مرستي په عملو باندې کوي اوس نن جنګ پر دې دی جنګ پر دې دی زموږ 200 کاله د دې کورونه دي 200 کاله 100 کاله انګرېزانو را سره تېر کړو 100 او 8 کاله پاکستان را سره تېر کړو زه د یوې ورځې ظلم د پاکستان خلاف نه وي نه د ملک خلاف یې نه ملک تباه کوو زه د یوې ورځې ظلم انګرېزان په 100 کاله کې نه دي کړی موږ چمن نور قوم خو نو سیده را سره دي موږ ملیزی قوم کوټه چمن افغانستان کې موږ 50,000 کوره یو 50,000 کوره او زموږ نیم ملک په افغانستان کې پاتې شو بولدک زموږ په مځکه دي جلال الدین زموږ دی داریز زموږ دی دغه لقمانه څونه چې د سپینې چیډې پورې ملک ته ملیزو دي ملیزی توبه و سارا و کوټه و بولدک 50,000 کوره پروت دي نو موږ حکومت ته دا وایي چې زموږ پر مځکه دي په مابین کې کډې جوړ کړو تارونه دې واچول زموږ روزګار زموږ په هغه خوا په عربو مړي پراته دي سهار و ماښام یې مور ورونو قریبان زیارت ته ورځي هغه دې تباه کړو پر مړی پروت دي او لار نه راکوي وایي لار نشته لار نو مړی زموږ دا قانون دی چې زموږ اداره هر ځای موږ مړی خپلې اجرې له شو نو حکومت ته موږ دا اپیل کوو چې زموږ ادرو او زموږ لارو ته دې لار ورکړي دا یې نه وي چې خو هم سره به د شي هره ورځ تا سره دا منجلس والله کوي صفا خبره ده چې روح را سره سم نه کې که مې زیره یې وروره پر امن باندې موږ 50,000 کوره یو که دا نور نصرت وحشي را سره ګیري خوښې دی که نه ده خوښه موږ ولاړو پاکستان ته موږ پاتې دي
والله که پر تا طریقه گزاره در سره وکړو دا نن دا هم درست دی دا مې ویلې په سرو وینو به خلک به موټرو ته پراته یو او موږ دلته پښتو پښتیانو دیوالونه وهلي دي سم یې جوړ کړی دي چې موږ وخت تېروو هغه ته تا بلډوزر تیار کړي دي په بلډوزرو نه هغه په سارو باندې نو دا طرف خو دې د معنې او د مور ګنځل بد کار دی منګرها دا ټولونه کې فرانګې ماولي ورکزش نه کنه په دغه بازار کې لږ نه ګرځېدم نو زه د الله مې ځینې یم د کوټان ځینې یم پرتوګ درته ورته ما 15,000 کوره په اور کې اولي ودانۍ په بلډوزر ورننه یې او ځکه په تابو باندې نو به زما څه کوې څه به کوو بولدک زما په مځکه دی زما په زرواله کې جایدادونه دي کورونه دي کوټه کې دلته مځکۍ جوړې کړي دي ځایان د خور دپاره په ښځو پښتیانو ته یې نه یې د دې به معایزه راکړې که هغه مځکه ده که دلته دا جګۍ دي که نه راکړې پاکستانه کیمپونه جوړ کړه ملیزۍ دا 15,000 کور به دا کیمپو ته واچول دروازې یې چکول کړه نه که لار راکړه لار پاکستان پوهېږي که پاکستان ته لار راکړه چې درته ووځو نو څه د شپې زندګي تېروو ملته نیم دورې وغواړئ نیم درته په بلډوزرو نه یې او کار نه منې چې دی پالګې پاکستان تمام سرمایه په پنجاب کې خرڅوي موږ په سړک باندې موټر څه کې خره لارې څښئ عمر صاحب پیدا هغه کالج یا لوړ و نو د غریبانو روزانه و مشکل په کېدو هغه جنبه ته کېدې ده منګرهار دا یې نه یې چې خوا مې سره بده شي او هر پښتانه ته چې په هر ځای کې نقصان رسوي موږ ستایو چې په پښتانه کې د سر د شور سړی درې وژني چې هر ځای رسوي موږ خوا په بګیر موږ درته ولاړ یو الله ښه څومره نو به نه کوې موږ ته به شر جنجال نه کوې یا به لار راکوې یا به زموږ د دغه ملک او بلډوزر به نه راولې پر بلډوزر د خوا سره به کېږي ودانۍ به نه نړوي د خلکو دا په ښځو په غریبانو په کورو جوړ کړي دي دا نور وس نه لري چې دی یې جوړ کړي اول به ځای نه ورجوړوې بیا به یې نړوې او افغانستان کې به خپل ملک چې کللی دي د هغه به معاهده ورکوې د هغه به خپل حق ورکوې نو به زموږ لارې به ورکوې چې خلک دي وراجه اول بولدک زموږ په مځکه دی تمام جلالالدین زموږ دی تمام دا دامان زموږ دی زموږ برندي او سامانونه دي هغه پر هغه خوا هغه یوړل دلته جدید ته نړۍ نو نه کوو نو به زموږ څه ګزاره وي چې دی راته وایي دا کومه ګزاره به وي موږ د خدای نوم دی که مجبوره شو چې اخر به بلډوزرو ته پرېږدو کالي ورته کاږو لږ څه کوره به پراته یو یا دغه ګڼ به در ښکاره کړو چې دا نو دغه دی پرېږدی یې کې پراته چې کې ستا خوښه موږ به ملک موږ به نه ځینې نه به زموږ ودانۍ نه نه او بل یوه خبره وکړئ د لغړیانو سره به ګزاره کوې رشوت به لږ راکړې رشوت سره ګزاره وکړه رشوت ډېر مه اخله د غریبانو او بل سردار خیر محمد درانه یا چګدی ناجوړه دي د دې لپاره ټوله دعا وکړي چې خدای ورته صحت ورکړي او زموږ مشران چې دي یو سپین ږیری سره یې د مرګ یم عجیب ارم خان دی صادق دی او سردار خیر محمد دی دا خلک سپین ږیري دي خامخا پهلوان دي دا امیران دي امیران د امیرانو خبره مني که امیرانو غږ وکړي یا د بلډوزرو غږ شو یا به موږ ته لارې نه کېده لار وهره عزت به وکړي د شپینې تیږې و تر دغه لقمانه پورې دا ملک ته ملیزو دي ملیزۍ 15,000 کوره دي نصرت ته مو ورورې ته بارېدم راسره ولاړ شه اشهدو ته مو راسره ولاړ شه که نه کړو موږ پاکستان هاته دي دی پوهېږي کار یې پوهېږي موږ دې ده چې رب دې خیر دعا کړي ډېره مننه دا نو د زموږ بابا یې کوم سپین ږیري رهبر حاجي خدای خان اکا چې په موږ وینا وکړه
د بلې مختصره وینا لپاره حاجي محمد طاهر خان ته بلنه ورکوم چې دی راسي خپله مختصره وینا وکړي. عزیزانو لږ خاموشي وکړي، عزیزانو خواست کوو لږ خاموشي وکړي، لږ خاموش شئ، د مشرانو ویناوې واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزانو نن دا احتجاجي غونډه زموږ د سیپیک او د واړ په باره کې وله، نو پر دې وجه باندې زموږ کام که زموږ د کام وه چې خدای مې راکا وویل و تعداد ته وګورې خلک لږ راغلي دي. په کار دا ده چې دروغ لرې لرې ځایو پرې خلک ناست وای، خو ځکه دا زموږ غفلت دی چې موږ کار نه دی کړی، نو ستاسې څه ګیله نشته. عزیزانو سرکار ته موږ دا خواست کوو چې دی دې له کم خلک غواړي د ښار د مالکانو څه پوښتنه نه کوي چې ښار د چا دی، دلته کم قوم آباد دی، دلته څوک د دې وطن مالکان دي. په کار خو دا وه چې کرنل صاحب تا د ښار مالکان در غوښتی، تا چې هره فیصله وای تا زموږ د دې کام د سپین ږیرو او د مشرانو سره خبره کولای. ته دلته چې یو کور پروت وي د خلکو نمونه به نه اخلو، دلته 10 کوره پراته وي 100 کوره پراته وي، هغه چې د ځان سره تړلي دي، د ښار د مالکانو سره پوښتنه نه کوي. په کار خو دا ده چې تا زموږ د ښار سپین ږیري او د ښار مالکان در غوښتی، د دې سره دې خبره کولای. زموږ ټول کارونه پرون دلته صادق خان د نادره ګاډي راوستلې وه، عزیزانو د ګرد مجازي شناخته کارتونه بلاکونو یا ګرد شیانو کاغذان کم دي، د دې پلانکی شی کم دی، نو نادره والا ته و جیلاني بیا راغلی دی، موږ خواست ورته کوو چې زموږ د قوم سره لار یوسي. و ډي سي صاحب ته هم د هغه خبره کوو چې زموږ د کام ډېر ستړی دی، ځپلی دی، درپدره دی، د چمن هسپتال ویجاړ پروت دی، نو پر دا ګوتو شیانو باندې موږ بله ورځ په لوی تعداد راوځو. عزیزانو زموږ د ښار زموږ د وطن د امن مسله ده، نو پر دا باندې به مشران خبرې درته کوي. عزیزانو د ګېټو خبره ده چې موږ ته به سرکار ګېټونه خامخا راکوي، که یې نه راکوي بیا به دی درنایي ورته وکړو چې عزیزانو دلته به سره ستړي کړو. نو په دې باندې مشران خبرې درته کوي. زور ودان وخت کم دی. مننه. ډېره مننه. دا و د پښتون قبایل جرګې نایب سرپرست اعلی چې د خپلو خیالاتو اظهار یې وکړي. عزیزانو اوس اخرنۍ صدارتي وینا پاته ده. د ټولو عزیزانو څخه خواست کوو چې دغه وینا به په غور سره اورو، په خاموشي به اورو. و ټولو عزیزانو ته خواست کوو چې دوی کښېنئ، خاموشه شئ، اخرنۍ وینا واورئ. اوس د پښتون قبایل جرګې مرکزي صدر جناب محترم حاجي بارو خان اشرفزي ته بلنه ورکوم چې دوی خپله اخرنۍ وینا وکړي. حاجي بارو خان اشرفزي، عزیزانو کښېنئ، په خاموشي سره د اخرنۍ وینا واورئ. محمود صلی علی رسول الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. جناب نن د دې پښتون قبایلي جرګې چې کومه پر امن ریلي ده د دې قیادت نن زموږ باني حاجي خدایمیر خان اکا کاوي او ما کاوي او زموږ د پښتون قبایلي جرګې مشرانو کاوي او کارکنانو ټولو کاوي. د ټولو د مخه خو زه ستاسې د ټولو شکریه ادا کوم چې نن د یخ ورځ سهار په 8 بجې راوتلي دي. او زموږ د بل سړي چې دا اوس زموږ چیرمن صاحب سابق دی چې دا اوس زموږ غفلت دی. نو ته ودته ووایه زه دا یوه خبره دا یم په ډاګه ورته کوم صرف په مخکې ورته کوم. پرون په 4 واره پر دا روډ باندې تېر سو، زموږ اجلاس جاري دی، د اجلاس ته نه راځي. نو اول غفلت دی کړی دی. د نن غټ غفلت پر چا کړی دی؟ دلته دا مجلس کې وایي دا زموږ غفلت دی.
نه موږ غفلت کړی دی نه موږ یو شی کړی دی شپه ورځ 10 ورځې کېږي ما ته چارج راکوټ شوی دی یا 15 ورځې کېږي ما ته چارج راکوټ شوی په دا 15 ورځې کې شپه ورځ ما رونه کړې ده زما ملګري چند کسان زما سره راسره دي هغه اوس هم تعاون کوي بیا هم کوي جنت سکرټري ناست دي دغسې کونډرونې شپه ورځ ولاړ دي بل ولاړ دي معتبري موږ د معتبري دپاره نه یې راولاړ شوي زه نه معتبري غواړم چې خدای پاک ما ته اختیار راکړي دونه عزت نه ما میندلی دي نه ما ته چا راکړي ما ته میندلی دي ما د 10 کالو سیاست د جمعیت علما اسلام د علماو ملګري پرېښوه د مولا عبدالرحمن ملګري مې پرېښوله هغه مې پر دا پرېښوله چې زما قوم ته و ما ته عمر ته په عزت نه دي کتلي دي او عمر ته دا نورو قوم پرستانو نه دي کتلي تاسو ته معلومه ده چې 15 کاله کېږي زموږ پر دا قوم باندې دا کوم مسلط قوم پرستان ولو یا د په مالټا کې خپل ځایونه فرانیول یا په نور ځای کې فرانیول یا ګیس ګلستان نه مزره کړی دي یا تورسي کوم بلډینګان یې جوړ کړي دي او کوم مسلې جوړ کړي دي او پیسې شل عرب وخوړلې زموږ ستاسو ته دا جرګې په توسط باندې زموږ دا نه په صدا اپیل دي زه پر 15 لک روپۍ د بیت المال 4 کاله سزا کړم دا اوس یې نایله کړم په الکشن کې نه کولم وای 10 کاله ته نایله پر دا 15 لک روپۍ باندې او 15 لک روپۍ زما ورور کې ونیوي جمع کې درې کیسې کې بریس ولم پاسپورت می 10 کاله کېږي 10 کاله کې د 2009 نه تللی نه بهر ملک ته تللی زما پاسپورت لیپس دی اوس یې جمع کوم کیسونه مخاطبین سبا به جمع کوم یا به بل سبا جمع کوم دا قرباني ما د دغه لغړیانو پر ځای باندې تاسو ته معلومه ده په دا ښار کې یوه ګونې وړه چا نه سوړلی پر دغه ما ته سزا راکړې ده چې ته ولې هره ورځ د لغړیانو پر ځای ولاړ نن زه د لغړیانو پر سر باندې د دا مظلوم قوم پر سر باندې راوتلی یم که مې سر قربانېږي که مې زوی قربانېږي که مې ولس قربانېږي په دا قربانۍ ته به انشاءالله تعالی موږ ځان ورکوله لکه نن چې زموږ بابای قوم کومه خبره وکړله زه د هغه خبرې بھرپور تایید کوم تایید یې کوم موږ دې نه مجبوره کوي دا شیانو ته اوس زه وډیسي صاحب ته دا وایم ستا پلاسونه پرون زما خلک درلولو تا له درلو تا ملاقات نه ورکوئ ته څونه لوی سړی یې تا د ځانه څونه سړی جوړ کړی دي او ته یې زما ملازم تنخوا زما پر سر باندې خورې ته یو ډي سي یې راغلی د پنجګوره سره او یې زما د بچي پر ځای باندې ته نن موږ ته ملاقات نه راکوې موږ ته اجازت نه راکوې دا زما کور دی دا زما دغه دی دا رقم اجازت زه څنګه د پرامه ریډي خلک تا ته معلوم دي په یوه رنګ باندې یا په بل رنګ باندې یو ایجنسیانو والا استعماري وایي منظور پلانی دي بل وایي په ما فیسبوک چلی زما په جنرال سکرټري پرون فیسبوک چلی دی وایي ده د منظور حمایت کړی وروره د منظوره سره زموږ څه کار دی منظور پر خپله ستونه په مخه راخېږي دی پوهېږي خپله ستونه یې پوهېږي موږ ته نن چې کومه راپېښه ده باید ټول ولس ټول ښار په دې باید سره وګایو زما نن بارډر د 200 کال رښتیا کارت سولې زما خپله مور پلار ته په خدای کې وکړي که په اختر کې زه ورېله کړی یم پر غونډۍ ناست ولم نه سم کښته کېدلی خواست یې ورته وکړي 200 ګامه پاخوا یې دراو په لا علاقې یې پرېښی و کرنل و برګېډیر ته مې په میټینګ کې وویله نو نن زما په زرو ایکړونه او پر 200 ګزه مې اوبه دي او بولدک زما پر مځکه دی او جلالدین زما پر مځکه دی لاړې د سوراواق بېداګر د علاقه د ملیزي چې کوم دی نن د ملیزي باډ راورسېدی وایرس ته خپل پرسنټیج یې ورکوي و شکر خان ته یې ورکوي ملاینیب ته دې ځای ورسره زغلي نو تراسه نه ولې نه یې ولاړ یا دا د پکوړو په نامه باندې خلک ډرې پوهوي وایي د کرنل پکوړو له روان دي نه مړ د کپړل د کرنل د پکوړو والا یې نه ورځمه تاسو ته معلومه ده 2-3 کاله د مخکې د ګورېزیانې کېدلې 100 ګاډیانې و دغه ملکانو د خانان ته ورکړي وې ورسې زما ریکارډ وګورئ که زما په ریکارډ کې یوه ګاډۍ زما پر نامه راوتلې وه زما د زوی پر نامه زما د خاندان زما خون ورته یې در بخښوي یا زه یا چا رانیولم یا چا په دباو کې را 25 کاله مشرف پر دغه لغړیانو پر سر مې سزا کړی تاسو ته معلوم 4 بسان ایټیف والا نواز خان یې شهید کړي زما وراره یې شهید کړي څو ځله لغړیان یې ونیول د دې پر سر باندې ما چلنج کړو ما د کشتمه څخه 50 لکه کلداره نیکه ور واخیسته ورسې انور ژوندی دی ورسې دا بل ایوب ژوندی دی ورسې دغه مغوټ خو مړ شو خدای دې وبخښي نور لغړیان څخه پوښتنه وکړه چې ما څو قربانۍ ورکړي دي دې لغړیانو پر ځای باندې ګرد کشته مې ننوات یې وله راوستې د دغه اف سي چک پوسټونه مې په مخه واخیستل چې زه وزیر ولم هغه پر بارډر باندې کومه ګونې وړه بوستان کاله له چا نه څوړلی دا ګلې قرباني موږ د دا لغړیانو دپاره کوي نن د دې قوم دپاره لکه چې خدای مې راکاسې وویل دا قومي قوم دی ښار دی نصرتزی قوم دی اشیزی قوم دی ملیزی قوم دی نورزی قوم دی نور کلي قومونه دي باید لاس سره ورکړو پکوړې پرېږدو بعضې خلک ما ته معلوم دي
چې د جنرالانو د کرنلانو معاینو ته په لا اله الا الله محمد رسول الله د جاپان نه پراډو وینه راوستي دي په 2 لک روپۍ د معاینې لپاره پراډو راوستي دا پراډو باید د دې مسکینانو د لغړیان نه راوځي دا رقم پراډو کسر ورکوو دا به هر سړی موږ په کوته کودی باده نن خو دې چانم زنه اخم یو سړی نه اخم بل جمعه زمر درنه به دردا غټي برای دا امرجنسي تور مډیا شه ده پر دا نور په اجلاس پروند 4 بجو داوا ولا مرګور ویلې دا اول ورځ ده خپل چې میله واړو ما ورور تار در اورسېدی د ملیزي بیت لر اورسېدی پر بل پلا به ته ګورې در لقمانې به در تیر کې نو دا ابتدا د نن خلک من نه خبر کړي واقعي نه خبر کړي نو خو نو یو د فورم راځو پر 4 بجې چاته په ټلیفون رسېدلی څوک په زور کار سوی مړ به د دابې چې مې د پاره داسې مظاهره جوړو چې درا بازار به زموږ جلوس شي او زموږ په زورو خلک د کوټ څخه به خلک راغواړو چار دي د پښتون قبایلی خلک دي او نور خلک دي د خپل سره به ملاقاتونه کوو دا به ګرځي کوو اوس د ډیپټي کمانډر صاحب خپل سړي راواستي موږ چې دا کومې مطالبې دي په تاریخ کې موږ کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم خدمت جناب ڈپٹی کمانڈر صاحب ضلع کے لیاودار تحصیل چمن عنوان پشتون قبائلی جلگے کے 5 نکاتی امور پر عمل درآمد کرنا ہے نمبر 1 جناب علی گزارش ہے کہ پشتون قبائلی جلگہ اور قبائل سے سابقہ کور کمانڈر ناصر جنجوا صاحب اور سابق IGFC ندیم انجم صاحب کے ساتھ زبانی معاہدے ہوئے 5 نکاتی معاہدہ مندرجہ ذیل ہے نمبر 1 چمن کو اسپیشل اکنامک زون میں شامل کیا جائے دا اکنامک زون تاسو معلومه ده چې 2 کاله د مخه ناصر جنجوا په دغه ځای کې اعلان وکړي چې چمن په اکنامک زون کې شامل دي اکنامک زون تور سزمت سیاسي پارټیانو څخه پوښتنه ور سزمت تاجر برادري څخه پوښتنه وکړه خالد داور معلومیږي په جاپان کې کنټینر په یاد کې موټر ورواچي بارډر لراوي خاصه کې بعد د تاجر اکنامک زون دا دی چې ماته نن په چمن کې راکې ټول چمن تاثیر ګرځي کې لاودلا ضلع به دا به شامل وي په دې کې به هر شی پرې بوډي هر مال راوي دې به ټیکس نه وي که ګاډیان راولي که لکه دوبۍ چې دي دا به فری زون وي افغانستان به تعالی راځي ستاسو به مال وړي د پاکستان د پټ خلک به راځي ته به مالونه راځي ټیکس کیږي بیا به پاکستان لوړي نو به د چمن خلک کارخانې هم ولګي برابر به ټیکس نه وي دا د 20 سال چې کومه معاهده ده د اکنامک زون د چاینا سی پیک معامله ده دومره خبره ده دوم نمبر 2 बाढ़ लगाने में अचकजे और मलेशिया कबाइल को बाढ़ में 5 गेट वे देंगे 5 गेट वे ما سره کول کړی دي هغه په دې کړی دي 2 میاشتې مخه ما د کرنل عثمان سره تاریخ درخواست ورکړی دي درخواست ما سره ست میډیا ته به پېښولای سم چې 2 میاشتې 2 میاشتې مخه دینو بدل شوی دا شلوري د مخه زما او د بابای قوم درخواست مو لګولې دي چې ما ته دا مراتونه دا کرنل ما ته بریفینګ راکړي چې 15 نکات مړو چمن ترکو 15 مطالبه د چمن مړ باندې دي مال کمی دي هغه دا مراتونه دا اوس ما زه بیانوم چاول اکنامک زون شامل دي دوه مې وویل چې مړ دا ته گیټ وی ورکو پر هغه مراتونه ورکو درې مې دا وویل درې مو مطالبه دا ده چې کوم ځکستا متاثر کیږي کله دې خوا د کپا خوا د مړ ما ویزا ورکو او که د افغانستان ځکه کې ته ما ویزا نه اخلي په پاکستان کې مړ د دې بدلی درکو دا د خبرې کړي ما جواب نه دی ورکړی ما ورته زه به پر دې باندې ته موږ راوغواړې موږ به د قوم سره مشاورت وکړو ټوله سینه به راوغواړم 100 کسه به تاله راسم د هغو په مشاورت به ستا سره خبره کوم زه یې کړه اختیار نه لرم بل یې دا وویلې چې ګیټونه ورکوم بل یې د افغانستان چې کومې مځکې پاتې شوي دي دغه مځکې به هلته مثال که تی غواړې هلته یې کوي موږ ته خپل ګیټونه درکړو نو دا 5 نکات چې موږ اوس دا وایي چې ما ویزا نه ما ویزا ستا نه خبره ستا نه اکنامک زون ستا یو شی نسته را روان دي لغړیانې په 300 روپۍ خطا ایستلي دي بس دا به یې څو ورځې ته به یې وګورې لکه نن چې تورخم کې باډر دا رقم چمونه ورسره وکړو دا رقم راتونه یو تورخم باډر دی هغه د سراج الحق صاحب راغلی د جمعیت اسلامي مشر د زیار د مولانا افغاني صاحب په مدرسه کې ویلې موږ دا رقم دغه کولو ویل اوس مې مړی پر پاسپورټ باندې وړو خپل دغه نو موږ دی هغه د خدای مې راکا او مشکل ته دی ته ما په کپس کې بندي لارې را باندې بندي دیوالونه را باندې راګرځي ما جنت سیکرټري صاحب صادق خان هغه وایي ما ته سړي ویلې سرکاري ادارې سړی و قسم په خدای چې په بوتل اوبو پرې اړیان شي د افسوس مقام دی او نن چې د سی پی کوم مراعات دی هغه ټول پنجاب یې وي
ګیس 100 کاله کېږي په بلوچستان کې راوتلی دي مراتونه پنجاب او کراچي خو نن چمن متاثره دي او زموږ لیډران چې کوم پر موږ باندې شپېتو کاله څه کابیزه دي ګلستان یې په یاد دی د افسوس مقام یا مالټا په یاد نو بله خبره دا ده چې موږ نن کم مراتونه یا کومې کیسې اوس غواړو د بلې جمعې دپاره به نور موږ نورې خبرې د هغه زموږ 5 مطالبې دي او زموږ په ملک کې که څوک دیشګردي کوي په یوه معنا او په بله